واورولا د ګدیزو سیاسي پارټو ته هم فیصله واورولا چې موږ نه د باچا خانه ملګری او نه د عمران خانه ملګری موږ د مسلمانې ملګری دا شداو کنه موږ د ملک مقتدر سیاسي قوتونو ته دا واورولا چې ته په زور او په جبر او د حکومت په طاقت باندې زما لار نشي روکاولی زه د دین هغه سپایي ما چې په بارانه کې د کوره راوزم خپلې کپړې لمدې کوم خپلې کپړې د خټو نسخه کوم او د باران د لاندې کینم خو د الله رب العالمین په دین باندې سودا ته نه یم تیار زه دیني مدرسو بندولو ته نه یم تیار زه دعوت او تبلیغ مهنت بندولو ته نه یم تیار زه په خپله خاوره باندې لغړ تهذیب او بربند تهذیب ته نه یم تیار دا خاوره دا د اولیاء او خاوره ده نن هم د ګدیزو د پیر بابا غرونه او سمونه د حضرت پیر بابا رحمت الله علیه د الله اکبر د زرګونو گواه دي د الله د زرګونو گواه دي د لا اله الا الله د ذکر او اذکار گواه دي دا د دیندارو خلکو خاوره ده زه تاسو ته زیری در کوم تاسو همیش لپاره دیندارو خلکو له عزت ورکړی دی تورنګزو بابا جی صاحب رحمت الله علیه تاسو له راغلیو تاسو یې مېلمستیا کړې ده حضرت پیر بابا رحمت الله علیه چې د وسپیې شیان را روانېږي او تاسو له خپل کور دلته راوړي تاسو له خپل قبر دلته راوړي تاسو کې ځای وو تاسو قدردان یې تاسو د دیندارو خلکو سره مینه ده حضرت بشونی بابا جی صاحب رحمت الله علیه بټې بابا جی صاحب رحمت الله علیه زمارونو ګدیزي خاوره دا د اولیاء او خاوره ده که څوک په دې باندې دعوه کوي چې زه به په ډنګ ډونګ پسې دا خلک روان کړم هغه خلک ډېر په غلط فهمۍ کې پراته دي دا خلک مخکې هم د اولیاو د علماو د هغې قدردان خلکو دا خلک نن هم د علماو د اولیاو قدردان خلک دی نن د ګدیزو خاورې دا ثابته کړله دا دلته یو فرد موجود دا مونږ ته یو فصل باندې منظور دی کو دلته نن په دې پنډال کې زر کسان موجود دي دا مونږ ته په څو ګونه باندې سوا مقبول دي ځکه ډېر رونه به داسي هغه به مشرانو هغه به په دې خټو کې نشو راتللی هغه به د غره نه نشو راکوزېدلی هغوی سره به د ټرانسپورټ بندوبست نه و زمونږ لارې خرابې دي زمونږ روډونه خراب دي بره د غر د څوکې نه په دې بارانه کې راکوزېدل به ګران و هغوی به د دغې عذر د وجې نه پاتې شوي خو په اراده یې کړي الله رب العالمین دې هغې ته هم اجر عظیم نصیب وفرمایي او وروڼو زه تاسو له یو زیری در کوم حدیث مبارک کې راځي من کفر سوا د قوم فهو منهم چا چې د کومو خلقو ډله ګوره کړله د کومو خلقو جماعت ګور کو هغه یې ګڼ کو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د هغې په صف کې راپاسوي نن مونږ او تاسو د علماو ډله ګوره کړله نن مونږ او تاسو مولانا راحت حسین صاحب ته دا وښودله چې مولانا راحت حسین صاحب ته تکړه شه ته د قرآن د جنګ لپاره خپل سینه تکړه وساته د ګدیزو خلک ستا په پشت باندې ولاړ دی نن مونږ خپل علماو ته دا تسلي او دا داد ورکو چې علماو بېشکه تاسو ډېر په سخته کې نن ژوند تېروئ بېشکه تاسو باندې مختلف قسم الزامونه او لامتان ویل کېږي خو تاسو خفه کېږئ ما مونږ د دې سرو سامانۍ په حالت کې د ګدیزو عوام ستاسو په شا باندې ولاړ یو او انشاءالله تر مرګه پورې به انشاءالله زمونږ او ستاسو دغه سفر جاري وساري انشاءالله انشاءالله په زوره باندې ووایه مونږ الله رب العالمین ته خپل ډله ښکاره کوو چې الله زه دنیا کې د علماو ډله ګورم زه دنیا کې د علماو په پشت باندې ودرېږم زه دنیا کې د مدرسو د دفاع لپاره خپل ژوند وقف کوم زه دنیا کې د دعوت او تبلیغ لپاره خپل ژوند وقف کوم زه د دنیا کې ستا د قرآن د نظام لپاره د علماو سره په څنګ کې ودرېږم ستا د حبیب جنډه پورته کوم که یو سړی د باچا خان جنډه پورته کوي هغه ته د باچا خان زنده‌باد وي که یو سړی د بوټو صاحب جنډه پورته کوي هغه ته د بوټو صاحب زنده‌باد وي که یو سړی هغه د نواز شریف صاحب جنډه پورته کوي هغه ته د نواز شریف صاحب زنده‌باد وي که یو سړی د عمران خان صاحب جنډه پورته کوي هغه ته د عمران خان صاحب زنده‌باد وي ما ته صحابي رسول برا ابن عازب رضی الله عنه ویلي دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام جنډه به د جهاد په مورچه باندې ولاړه وه د مسلمانانو نښه او علم چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام په لاسو کې به و كانت سوداء مربعة من نمرة هغه بدلنا تور ښکارېدله ملا علي قري رحمة الله عليه فرمایي فيه تخطيط سواد وبياض هغې کې تورې او سپینې پټې به وې زه د صحابي رسول د هغې صحیح حدیث په مصداق باندې عمل کوم
او زویم چې پرچم نبوي زنده باد. زه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما. الله دې د دې جنډې په سوري باندې مونږ او تاسو له ژوند راکړي او الله دې د جنډې په سوري باندې مونږ او تاسو له د قیامت په ورځ د حوض کوثر باندې د پاسېدلو د حشر توفیق هم نصیب فرمایي. زما محترم ورونو، قرآن کریم کې الله رب العالمین د اصحاب کهف واقعه ذکر کړي چې دا خلق دی هغې په شمار کې اختلاف کوي. داسې نیکان خلقو د وخت د ظالم بادشاه نه تنګ شو، احتجاجاً د کلي نه وتل، یو غار ته د پناه دپاره تلل، سپی ورپسې شاته وروسته را روان دی. خلق څوک وایي دا 3 کسان دي او څوک وایي دا 6 کسان دي، څوک وایي دا 7 کسان دي. مختلف چې کوم دی نو خلق دی هغې اقوال بیانوي. الله رب العالمین دا هغې ذکر کوي قرآن حکیم کې سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم. خلق وایي اصحاب کهف 3 وو، 4م ملګری یې سپی و. علما فرمایي د دې سپي ذکر ورسره الله په ملګرتیا کې ولیکي. وایي دا ذکر کوي چې کوم سړی په دنیا کې په کومو خلقو پسې